نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. زه په ټول اول مخامخ چې کې مشرون دي بیا ورسره هغه ځوانون چې د ډېر انتظار د ډېر لرې ځایونه راغلي دي د دغه ټوله ډېره شکریه ادا کوي دغه خلک چې د جلسه ته د چا په نومه باندې راغلي دي هغه ملي مشر هغه ځوان مبارز هغه د دغه وزن مخکاش منظور چې دغه په پېښور کې شولی وه او د ډي خان جیل ته روړ ملګري ورسره چې کوم نور ملګري دي لکه مولوي بهرام شاه قاسم اچکزی شاه حنیف پشتین شاه علمگیر شاه علمزیب شاه ورسره په بحرین کې ګیلمان وزیر چې دی نیولی دی دغه خلک چې څومره دی دی په ډېره کلکه ټکي باندې په کلکه پښتو کښې او په کلک غیرت کښې غندنه کو ملګري دلته هلو ملګري دلته متځنې ملګري وویل چې نن د میژ ستر مشر منظور نشته آخري تقریر به یې تو وي ته مهرباني وکړه چې لږ کې ګزاره ورسره وکړه د خپلې ژبې سره نو دی دی وایي خو مو ورته وویل چې په بدي کښې چې یو سړی څي په څټ تانه کسي مخته ده پکښې څي ملګري د نن سبا حکومت چې د ګرونش شوه ډېره لوی بدمرغي دو پکښې هغه باوجود د دغه خلک ارتاق دا خلک ته چا پیسې نه دي ورکړې چا زکوت نه دی ورکړی په دا کښې ډېر خلک داسې دی چې دی د هره جلسه ته مزدیره وکړو او په مزدیره باندې دا جلسه ته ځون را رسوي دا د دغه ځوانونه د دغه قوم سره محبت دی د دغه ځوانونه چې کوم تکلیفونه لیدلي دي یا دغه خوره چې میژ ورته وایي چې مور دو او دی د کیمه ژړولي او ځورولي دو دا د هغه مور بدله وخلي که دی د نن مزدیره کو که دی د نن مزدیره کو خو هغه مور ته پیغام ورکوي چې زه دا له سینه تنو کې کوه زه په ځون باندې غلامه وه خو ته چې په غلامه یې ته چې د بل په نکاح کې یې تر هغه پورې په ارام په مو باندې قسم دی چې د بل نه مازوده کړې نه وي ملګري لکه تاسو ته پته شته میژ د پښتین په وطن کې هغه که خیبر پښتونخوا دو هغه که وختینی فاټه دو هغه که جنوبي پښتونخوا دو دا میژ دغه ریاست ته مطالبه کي دغه ریاست نه غوښتنه کي چې دغه د پښتني وجود چې زوی په زویو په باند باندې کټ شوی دی د هغه وجود د یو کو داسې نه چې بله ورځ د خلک په خپله باندې چک شي او دا وجود یو کو ملګري دغسې نن په کراچي کښې پښتانه دي میژ د هغه پښتني د حقوقو خبره کوي نن که په سعودي عرب کښې دي میژ د هغه پښتني د حقوقو خبره کوي ته په سعودیه کښې پښتانه ته ارام نشي رسولی ته په کراچي کښې پښتانه ته ارام نشي رسولی چې هغه کاروبار ازود شي هغه سیاست ازود شي او ورته ازوده وختري وکړو چې څه پرته دا کور نه کوي ورته مضبوط دا کور ورته مضبوطوي پانه بعد د تو د وطن نه لرې
پښتين که په پنجاب په سیند یا نور ملکي نقشه دی پښتینو په خپل زوی باندې مضبوطیږي. ملګریه دغسې په دا خوره باندې یو بل جنګ روان دی. زه خپله خبره مختصره درته کړم ځکه چې د خلکو لرې لرې وطن ته ځي. دغسې د پښتنې په خوره باندې بل جنګ روان دی. موږ په دا جنګ باندې غلي نشي پاتې کېدلی. ویلې چې په دا تېر جنګونه باندې چې موږ کله غلي پاتې شول هغې نه موږ عزت پرېښت، نه د موږ کورونه پرې شول، نه د موږ بازارونه پرې شول، نه په چکپوسټونه باندې موږ لغړ کړلي. د دغه وجه وه چې هغه جنګ ته موږ غلي پاتې شولي. هغه که په افغانستان کښې جنګ و موږ ورته چې پرېږده افغانیون دې نه پوهېږي. بل ورته چې دلته په فاجع کښې جنګ و موږ ورته دې ته ویل چې دا قبایل دي نه پوهېږي، دا تعلیم یافته نه دي، دا انپړ دي، دا جاهل دي. نن اوس په دا وطن کې څوک په عزت کې پوته شو. دغسې موږ ورته وایي چې د بل جنګ مخه د موږ په وجود باندې د موږ سرې نه کټ کېږي. موږ د تو ټنکي نه ته څملي د تو جوزینو نه پرېږدي خو موږ د جنګ اجازت نه ورکوي. ملګریې دغسې ملګریې نن موږ خصوصا د پښتنو کاروبار تباه دی. که تاسو یو وخت په دا ځمکه باندې د پښتني کاروبار نشته، دا نه دو چې په لاهور کښې کاروبار نشته، دا نه دو چې په کراچۍ کښې کاروبار نشته، دا نه دو چې په فیصل آباد کښې کاروبار نشته. د موږ د کاروبار غټه وجه یو خو پردی جنګ دی، بل د افغانستان سره چې موږ کې میلیارې باندې په باندې کاروبار نه پرېږدي. موږ دا ریاست ته وایي چې د افغانستان څومره لیارې دي دا پر تاگ اور تاگ کیا زوده کا اور سرک کاروبار زود کا چې موږ زوده طور باندې کاروبار کړلی شي. چې کله د تو خوره ته کاروبار وشي تو په خپله خوره باندې ودول شي اختیار د تو شي مضبوطولی یې در کښې روشي او د تو سره دولت سرمایه روشي. نن ته لاهور ته ورسې، نن ته فیصل آباد ته ورسې، نن ته کراچي ته ورسې ویلې چې ورته پیسه دو. زه نن چې دلته 2 روپۍ ګټو په سعودیه کې 2 روپۍ ګټو هغه په لاهور کښې په کراچي کښې په ګوجرانوالا ګجرات په فیصل آباد کې ښخوو. ویلې چې زموږ په خوره باندې امن نشته. ویلې نن په دې خان کښې وکښې موږ خلکو محنت کړی دی، د موږ خلکو محنت کړی دی. زه قسم کړلی شو، زه په رښتیا سره ویلی شو چې د دغه خلکو په هغه غربت کښې یوه چین چې مې چلوله او میله پې جوړه کړې دو، یوه چین چې مې چلوله د میله د خپل کور په ساتلی دی. د عیسی تو ته خلوص نه دی غځولی چې تو ته خلوص غځولی دی، خپل محنت یې کړی دی. دا موږ ورته وایي چې که ته نن په ټرانسپورټ کښې ظلم کوې، که ته په چینجي کښې ظلم کوې، که ته د موږ په کاروبار باندې بندیز لګوې، دا یې وایو دا اوس ورته چې داسې رزولټ چې چې زه په جواته باندې د تو په دل تر تاک باندې پابندي لګوه. ملګریې په دا نه بعد یې موږ بل قدم انشاءالله تعالی هغه قومونه وي چې کوم قومونه مظلوم دي، چې هغه قومونه هغه که بلوچ دی، هغه که سرایکای دی، هغه که مجر دی، هغه که سندای دی، هغه که کشمیرای دی، هغه که ګلګت بلتستان دی یا به بس پنجابی دی. په دا نه بعدو د موږ لوسینه و هغه ته وي، موږ یې سره لوسینه بلو کوي او د پنجابي هغه استعمار د پنجاب هغه بلدسته طبقه چې دا ټول ملک او قومونه یې ارغمل کړي دي یغو د ظالم لوس به پرې کوي او د ظالم سر به کټ کوي او دا موږ قومینو د نازو دوي. ملګریې او بل ملګریې موږ بیا هم درته وایي چې دلته ډېر قوتونه موجود دي، هغه که د چین په صورت کې دی، هغه که د امریکې په صورت موجودګي دو. دلته څو جنګونه وشول، یو جنګ چې انګریز دلته راغلی و جنګ یې وکړ پښتین یې بربود کړ،
بل جنگ چې ریس افغانستان تر ننوته جنگ شروع شو بل جنگ په 9/11 نه بعد چې امریکا افغانستان تر ننوته جنگ یې شروع کړ بل د امن جنگ هغه جنگ چې د مصر پر میش په مضبوطی د مصر پر امن رواسته هغه جنگ د پی ټی ایم جنگ دی چې دا ټول قوتونه هغه جنگونه چې د دلته وستلي وي د کاروبار پکې پی ټی ایم د 200 خلک روایستو د پلاکینا پارابینا ډالر په ولګول خو جنگ یې سوړ نه کړ بلکې جنگ یاد زیات شو خو پی ٹی ایم چلو اومتا یک دوی درناری ولگاولی یک څه ولل یہ جو دہشت گردی ہے بله وتا وچه لرو بر بله وتا میجو ته چې جنگ تو سوته چې نه غوړي جنگ په داسې رکر ووته نن هغه لکین عربینا ډالر هغه خلک چې مړه کېدل نن په ازوده توګه باندې جلسې کېږي توس یې وینې دا جلسې دولت ته موجوده دي توس وینې چې به خوف به خطر باندې څه مخته 15 ملګري په یوه ځای باندې نشول کښېناستلی وایي چې کله څوک مړ کړو لیابام د مکاپه وشي خو پی ټي ایم دا جرأت وکړ چې نن په لکینه باندې خلک روشي په یوه مجمع کښې تم شي ملګري زه خپل تقریر نه درته وژوم خو دا یوه یوده وسوتئ چې نیش دا د امن څیره دا ګوشه پی ټي ایم سر ته نشي رسولی دا سره هر هغه پښتین چې دی د دغه خوره بچی دی هر هغه پښتین چې په دا قوم باندې زړه بدېږي هغه مظلوم قومونه چې په ظالم نه د مظلومان شوي دي د ظالم په خلاف باندې راووځي هغه ټول قوتونه په یوه ځای کېږي پښتینه په یوه ځای کوي نو دغه پنډه دغه بشتره دغه غوټه د همیش مشترکه طور باندې ټول پښتینه په یوه ځای باندې وخلي او زه امید لرم زه توقع لرم چې دا ټول پښتین تیار وي زه اخر کې بیا یوه خبره کوم مو دا تقریر چې د داس نه ووایي چې د علي په سوچ ښه تبدیلي راغله دا صرف علی د منظور پښتین د گرفتاری پر محدود دی کانی پراتو قسم دی چې د تو په کین بنو دا در مات شي